بسم الله الرحمن الرحیم. زما ګرانو کتونکو اوریدونکو سلامونه احترامات قبول کړئ. نن زه د ایجوکیشن حواله سره څه خبرې کوم، خاص کر په شمالي وزیرستان کې چې زموږ د مشومانو زموږ د بچیانو سټوډنټانو مستقبل تباہ کیږي او په شمالي وزیرستان کې د تعلیم ډېر غټ بحران راغلی دی. په کالونو نه استادان هلته ډیوټي نه کوي او صرف تنخواه اخلي. نو په دې ویډیو کې به موږ په دې حواله خبرې کوو. خپل چاپیرچل کې به د ټول شمالي وزیرستان کې وګورئ، دلته کې په زرونو استادان دي چې هر میاشت تنخواه اخلي خو دوی سکول ته نه ځي، ډیوټي نه کوي. او په دې کې میجارټي داسې استادان هم دي چې هغه سعودي او دوبۍ کې ناست دي. په دې کې داسې استادان هم دي چې تنخواه خو اخلي خو خپل پټي کاروبار کوي. په دې کې داسې استادان دي چې تنخواه د سکول اخلي خو هلته کې خپل دکانداري کوي، دکان یې وباسي. په دې کې داسې استادان هم دي چې هغه جرګې مرکې کوي، ځان نه مشران جوړ کړي دي خو سکول ته نه ځي. او په دې کې داسې عام استادان شته چې هغې میډیکل سټورونه کولاو کړي دي، ځان نه ډاکټران جوړ کړي دي. یعنې ډبل کرپشن کول ته سکول کې چاله زده کړې نه ورکوي، بل طرف ته چې دی چې د فیلډ نه دی د هغې هېڅ تجربه نشته، هلته میډیکل سټور وباسلی دی. نو غټه مسله دغه ده چې زموږ خلک په خپله هم ډېر هاټ مونږ کرپټ یو، او نه په دې باندې نه ملا خبرې کوي په جومات کې، نه په دې باندې چې زموږ چې کوم جرګمار دي مشران دي هغه خبره کوي، او په دې باندې انتظامیه هم بالکل خاموشه ده او داسې لګي چې دا استادان باقاعده پیسې ورکوي. نو موږ چې کوم ډسټرکټ ایجوکیشن افسر دی، ډي سي شمالي وزیرستان دی، ایجوکیشن محکمه دی، ډایرکټر صاحب دی، سیکرټري صاحب دی، موږ ټولو ته خواست کوو چې دغه استادان چې دي د دې باقاعده تحقیق وکړل شي، او څنګه چې دلته په سیټلډ علاقه کې ایپ جوړ شوی د سمارټ اټینډنس ایپ، هغه د هلته ورته لاګو شي چې پته ولګېږي چې په دې کې ګوسټ استادان څومره دي، یعنې تنخواه راځي خو هغې اډو وجود نشته یا په دروغه باندې بردې شوي دي. او دا هم تاسو ته وایم چې دې کې میجارټي چې کوم استادان دي دا په پیسو باندې بردې شوي دي، دوی لکه باقاعده پیسې ورکړي دي او بیا د دوی اډرونه شوي دي. په دې کې میجارټي نه اغل خلک دي، په دې کې داسې هم شته چې سرټیفکټونه بوګس دي، چا 13 پورې سبق ویل دی، چا 12 پورې سبق ویل دی. او بل طرف ته که وګورو زموږ چې کوم ځوانان د کالج یونیورسټي نه ګریجویټس کم فارغ شوي دي هغه بېروزګاره ګرځي. او په کار خو دغه وه چې کم زموږ کې تعلیم یافته خلک دي دا ډیوټي هغې ته حواله شوی وی، نه کې د انپړو ته. او د هغې نه پس کم استادان ایون چې سکول ته هم راځي هغه په سکول کې هم ډیوټي نه کوي، یعنې هلته کې چایس کې ګپ شپ لګوي، بلکې دوی له څه ورځي نه چې یو انسان ته په خپله څه نه ورځي هغه به بل ته څه وښایي. نو دې وخت کې زموږ دا ډېره غټه ګمبیر ایشو ده چې په دې باندې موږ ټول کشران مشران او بشمول انتظام یا په دې غور و فکر وکړو چې یاره دغه مسله به موږ څنګه ختمو او دا سکولونه به موږ څنګه آباد اوسئ.